زما عزتمندو دا امت الله تعالی ته ډېر خوښ او محبوب راغلی دی دومره ورته خوښ او محبوب راغلی دی چې د دې محبوب والي د ولینا د خوښوالي د ولینا الله تعالی د امت ته بعضې داسې موقع ورکړي دي داسې ساعتونه ورته ورکړي دي چې په هغې کې اعمال لږ وي او ثوابونه او اجرونه د هغې زیات راغلي وي خو موږ او تاسو سوچ وکړو نو الله تعالی په دې امت باندې ډېر زیات احسان کړی دی ځکه هم د دقې د وجې نه چې موقع ورته الله تعالی ورکړي دي اعمال لږ دي او اجرونه او ثوابونه په عملنامه کې دا زیات لیکلی کېږي د هغو موقعو نه او د هغه ساعتونو نه یو ساعت چې کوم دی هغه لیلة القدر دی او د دې متعلق الله تعالی او الله تبارک وتعالى یو مستقل سورت هم نازل کړی دی قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر بل په دې شپه باندې الله تعالی هم دا قرآن مجید نازل کړی دی د لوح محفوظ نه دا کم چې تاسو تلاوت واورېدو په دې تراویح کې ذکر شو آسمانی دنیا ته الله تعالی را نازل کړی دی نو الله تعالی فرمایي وما ادراک ما لیلة القدر نبی علیہ السلام ته فرمایي وایي تا ته څه پته ده چې لیلة القدر دا څه شی دی خیر من الف شهر د زرو میاشتو د عبادت نه دا بهتر راغلی دی مفسرین فرمایي د دې د شان نزول په باره کې مختلف شان نزول ذکر کړي دي علامه ابن ابي حاتم صاحب را نقل کړي دي ابن کثیر صاحب را نقل کړي دي هغوی فرمایي وایي نبی علیه السلام یو کرت تذکره وکړله د بني اسرائیلو د یو څو اشخاصو ذکر یې وکړو چې په هغې کې یو ایوب علیه السلام یو په هغې کې زکریا علیه السلام یو پکې یوشع ابن نون علیه السلام یو پکې حزقیل علیه السلام نبی علیه السلام چې کله دا تذکره وکړه نبی علیه السلام وفرمایل چې دا داسې اشخاص تیر شوي دي داسې پیغمبران تیر شوي دي چې دوی 80 سال له الله تعالی عبادت کړی دی په دې 80 سال عبادت کې د دوی نه د سترګې د رب هومره نافرماني هم نه ده شوې صحابه کرامو چې دا واورېدل تعجب یې وکړو حیران شو چې داسې عبادتونه داسې عمرونه ورته الله تعالی ورکړي نو الله تعالی دا صورت را نازل کړو جبرائیل علیه السلام راغی نبی علیہ السلام ته فرمایي چې ته په دې باندې تعجب مه کوه ستا ملګري دې په دې باندې تعجب نه کوي په دې باندې نه خفه کېږي چې مخکني امتونو کې داسې خلک تیر شوي دي چې هغوی عبادتونه کړي دي د الله تعالی نافرماني نه دي کړي بلکې تا سره الله تعالی ډېر لوی احسان وکړو هغه احسان سره الله تعالی در باندې دا صورت او دا شپه درته درکړله لیلة القدر دته الله تعالی درکړو چې په دې کې یو بنده راولګېږي عبادت کوي د الله تعالی عبادت کوي نو الله تعالی دغه د زرو میاشتو برابر ثواب دغه انسان ته ورکوي نو څومره لوی احسان پر امت باندې الله تعالی کړی دی که نه خو که موږ نن سبا سوچ وکړو زمونږه مشر کشر ټول چې کوم دی که مشران دي که کشران دي ټول په موبایلو کې اخته راغلي دي روژه زمونږه په موبایلو کې تېره شوله روژه زمونږه په ټیک ټاکو تېره شوله روژه زمونږه په فیسبوک کې تېره شوله څومره بهترینه میاشت چې دا به کله راغله نبي علیه السلام به ورته خپل دیوبند به ورته مضبوط کړو مضبوط په معنا د دې چې نبی علیه السلام به د خپلو بیبیانو نه بعد مفسرین فرمایي چې نبی علیه السلام به د خپلو بیبیانو نه جدا شو عبادت ته به ملا مضبوطه کړله او موږ نن سبا څه کوو زموږ کشران مشران چې کوم دي
ټول په دې کې اختر راغلي دي او نن سبا خو مونږ ته ډېر اسانه کړې ده بعضې علما داسې علما به ورته ووایي مراوتي تاسو بیا اورئ که نه زمونږ د کشر کور ته دومره اسانه کړې ده تراویح نشته دی جي حالانکه حدیث مبارک کې راځي چې نفلي عبادت په دې میاشت کې په فرضو سره بدلېږي او فرض په 80 درجو سره بدلېږي د یو يهودي بیان مې سار اورېده يهودي عالم هغه دا خبره کوي وایي چې موږ به څرنګه د قرآن مجید کې تحریف راولو رد بدل به قرآن مجید موږ څرنګه بدل کړو نو د دې لپاره به زموږ طریقه کار دا يهودي عالم دا خبره کوي سار مې دا بیان اورېده هغه دا خبره کوي چې یاره موږ به سنت چې څومره دي دا به موږ ختم سنت په څرنګه موږ ختمو دا به موږ د احادیثو بیخ به موږ وکاږو احادیث به موږ تباه وکړو احادیث به موږ څرنګه دا تباه کوو دا به څرنګه موږ ختمو د دې لپاره به موږ په مسلمانانو کې عالمان پیدا کوو هغه عالمان به موږ په دې کې متعین کوو هغه عالمان به بیا رالګي د قرآن مجید به د احادیثو به داسې تشریح کوي چې په 1400 کالو کې چا داسې تشریح نه وي کړې داسې وضاحت د دې نه وي کړی نو اله به موږ دغه خپل مقصد ته ورسېږو او دا عالمان چې کوم موږ په دې مسلمانانو کې منتخب کړو مسلمانان به عالمان به د دې عالمان به دا به موږ داسې مقرر کړو چې په خپل علماو باندې به د خلکو شبهات پیدا کړي نو کوم موږ او تاسو نن سبا سوچ وکړو عالمان دي کشران زمونږ پالکي یا عوام دي والله العظیم چې په خپل علما باندې دا شکمن کړي دي چیرې زمونږ د عالمانو ګورې موږ ته حق نه دی بیان کړی موږ ته صحیح ترجمه نه ده کړې د قرآن مجید موږ ته صحیح احادیث نه دي ښودلي نو نن سبا خو دغه خلک راوتي دي نو زمونږ کشران خو هسې د ټیک ټاکونه نه اوسګارېږي نو نور هم ورته خوشحاله شو دا ارس عالم دی که نه اوس یې وایي څه وینا وکړله دومره عالمان تا پرېښودل ته دغه یو پسې لاړې که نه دغه څه وینا تا ته کوي نو زما ذهن ته دا خبره راغله چې دا یهودي عالم کومه خبره کوي نو زه پرې ورسېدم یاره مال دا د دې نه خالي نه دی راغلی ته رالګې که نه او خو کل عام دا وې چې یاره رمضان مبارک د مسلمان دپاره د تباهۍ میاشت راغلی دا به تاسو اورېدلي وي که حالانکې دا د برکتونو میاشت راغلی ده د ثوابونو سیزن راغلی دی او بیا پکې صرف دا لیلة القدر څومره عظیمه تحفه دې امت ته الله تعالی ورکړې ده جبرائیل علیه السلام په دې شپه باندې الله تعالی ورته حکم وکړي حدیث مبارک کی راضی علماء کرام تشریف فرما دی حدیث مبارک کی راضی جبرائیل علیہ السلام ته الله تعالی حکم په دې شپه باندې وکړي چې ته لاړ شه مکې ته کوشه ځان سره فرشتي کا یو جماعت د ځان سره بوزه نو کله چې هغه د ځان سره د فرشتو یو جماعت را روان کی او په خپل هم دا را روان شي نو وای د سره یو جنډه وي هغه په بیت الله شریف په پاسه ودروي د لیلۃ القدر په شپه باندې جبرائیل علیہ السلام بعض روایتو کې راځي چې 100 وزر وي بعض کې راځي چې 600 وزر وي وای دا غینه د دوه خبري او دوه وزر دا غینه خوري کې یو مشرق ته ورسي بل مغرب ته ورسيږي د مشرق او د مغرب د حلا راګیره کې وای بیا دې فرشتو ته فرمایي جبرائیل علیہ السلام چې تاسو لاړ شئ د مسلمانانو کورونو ته ورشئ د مسلمانانو اجرو ته ورشئ د مسلمانانو جماعتونو ته تاسو ورشئ هغه ځای کې چې